السلام علیکم ګران کتونکو زه یم حسین علي د عوامي پیغام نیوز سره نن په سیدو شریف 1 کې موجود یم او په سیدو شریف 1 کې د کم امیدواران چې ولاړ دي د جنرال الکسان او د یوث لپاره د جمعیت العلماء اسلام نو د هغو سره به موږ د هغو منشور او د هغو تاثرات او د هغو کم عزم او جذبه چې ده په کم جذبه چې ولاړ دي د هغې په حواله خبرې کوو زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد بلال دی او میاګانو چم سید شریف اوسیدونکی یم او یوث سیټ ته ولاړ یم جمعیت علما پارټۍ نه. او زمونږ خو منشور دا دی چې لکه کوم نوجوانان چې دي دو نن سبا زیات ته د منشیات او دې کې دو ډېر دغه دي. نو مونږ دا دغه چې کوم سپورټس دو ته سامان دغه کو بل زمونږ ګراونډونو مسله د ګراونډونه نشته دلته کې. نو د هغې دپاره به مونږ ټول منډه ترړه وو. زموږ دا ټیم چې کوم دی ټول به یې لپاره منډه ترړه وایي. دا اهم دغه دی چې هغو ته ګراونډونه مونږ مهیا کړو. نو د دې سره به دو چې کوم د منشیات او دې ته کوم دو مایند ځي نو هغه چې دو چینج شي مطلب به سپورټس او دې کې مایند دغه شي نو د دې نه به دو بچ شي. او بل د دو چې کوم تعلیمي دغه دی کوم سکالرشپ دي د دې لپاره به مونږ منډه ترړه دو سره وو او خپل بھرپور کوشش به کوو. او بل دا چې د دو سپورټ او دا موږ ته میلاو شي دې سره به مونږ دغه کېږو نو مخکې مونږ د دو لپاره دا منډې ترړې والی شو. هغو نه خو دا مطالبه ده چې ډېرې پارټیانې دي دو هره پارټي چې کړه که پیپل دي که نیشنل دي که پی ټي آی دي دو ټول دغه کړو. زمونږ دا دغه چې اوس دا کتاب چې نو زمونږ دو ته دغه چې دې ځل تاسو په دو باندې ټرسټ وکئ او کوم خپل ووټ چې دی که هغه میر دی که جنرال دی که کسان دی که یوث دی هغه ټول د دو په حق کې تاسو خپله ووټ استعمال کئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد سلمان دی. سیدو شریف اوسیدونکی یم. د یو سی ون نه کسان ته ولاړ یم. د جمعیت علماء اسلام د پارټۍ نه هغو ما ته دا انتخاب کړی دی. زمون منشور چې جمعیت کې دا جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا زمون منشور دی. زمون مقصد دا دی چې د الله او د الله د رسول قایم شي. دا هغه نظام به څنګه قایمیږي د هغې دپاره دا تګ و دو دی. څوک په یو شکل کوي څوک په بل شکل کوي. د هغې دپاره دا الیکشن دی. په دې کې تاسو مونږ ته داسې فایده راکوي چې هغه تاسو ته هم فایده درکړي ستاسو نسل ته هم درکړي او د هغې نه یو داسې فضا او داسې ماحول جوړ شي چې په ټول یعنی محله کې او په ټول عالم اسلام کې د هغې نه الله پاک یعنی دین خور کې هغه موږ ته هم فایده وکړي او تاسو ته هم وکړي. د هغې اصل وجه ده نبي علیه صلات وسلام فرمایي که نه من تشبه بقوم فهو منهم. چا سره مشابهت وکړو د قیامت په ورځ به د هغه سره وي. که چا د چا سره مشابهت په څه کې وکړو په هر صورت یې وکړو. اوس الیکشن روان دی چا زموږ سره په الیکشن کې مشابهت وکړو مشابهت د هغو زموږ سره وشو د قیامت په ورځ به دا خلک هم زموږ سره وي. بله خبره دا ده زموږ منشور دا دی چې کسان دی غریب طبقه ده. دا غریبانانو د اوبو مسله ده د هغوی غریبانانو د یوریا مسله ده د هغو ته کاشکاري وغیره دې کې ډېر زیات مسایل دي چې یو سړی 200 روپۍ دیاړي والي آیا دی په 1000 پلس باندې دی به څنګه راغوړي علي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید برهان علي شاه دی او زما کوالیفیکیشن چې د MBA مارکیټینګ ما کړی دی. تیر شوي د کمګور لوکل باډي الیکشن چې کوم شوي په هغې کې ایز ا کونسلر پاتې شوی یم چې ضلعي سیټ مې هم لړاو کړی دی. په هغې کې سیکنډ پوزیشن زما راغلی او اوس چې دی نو زه د جمعیت علماء اسلام نه ایز ا جنرال کونسلر د سید شریف 1 نه ولاړ یم او په دې کې کوم علاقې چې راځي نو زما سره اقبا ده میاګانو چم دی بلال محله ده زوړ چم دی ورسره شاهباغ محله ده کونه چم دی باډیګرام دی. نو د دې سایډ نه د خلکو د خدمت لپاره ما ځان پیش کړی دی. اوس به راشو چې لوکل باډي الیکشن ته چې ولې زه حصه اخیسته غواړم ولې زه دا کول غواړم. تېر شوي تقریبا د 7 کالونو زه مکمل ما سټرګل شروع کړی دی د دې سید شریف د عوام د خدمت لپاره او انشاءالله زه په دې کونسلرانو کې زه داسې نه ینم چې لکه زما مری دومره کار کړی په دې خپله علاقه کې لکه څومره چې ما کړی دی. ایون د دې پورې چې لکه ما ټایم ته نه دی کتلی خپل ټایم مې دغه کړی دی خو خپل خلکو له مې خپل ټایم ورکړی دی او زیات تر زیات ټایم چې دی ما په خلکو کې دننه وباسلی دی. اوس راځو چې د چې یو کس یو سیټ ته وردېږي ایز ا جنرال کونسلر وردېږي نو هغه له هغه څه مقاصد وي چې زه څه مقاصد به کوم د سید شریف لپاره به څه کوم څه به نه کوم. زما خپل دغه سره منشور سره نو که تاسو وګورئ نو تېر شوي لکه د مقبرې دا کیس تر ډېر ټایم نه را روان دی د سید شریف قبرستان ده. کله چې زه دلته جنرال باډي الیکشن کې ایز ا
کونسلر لکه چیرمن منتخب شوم نو ان شاء الله زما مټي به دا خلک مضبوطي کی مخکې هم د خلکو د بدر چې قبرستان د پر ما څومره هلي ځلې خپلې کړي دي او ان شاء الله زر تر زر به هغه د سیدو عوام ته چې کوم زړه او بچا صاحب کوم مقبره خف کړي هغه به ملاو شي ان شاء الله ډیر زر به کېږي د دې نه دویم کار چې دی زموږ په سیدو شریف کې د ګراوند چې دی ډیر زیات اشد ضرورت دی ग्राउंड چې کله چې د بیوټیفیکیشن باندې جو 1 کروڑ 1 ارب لپاسه پیسې لګول 1 ارب 20 کروڑ روپۍ لګول نو د اي سي او ډي سي ټول بچتل مای بیوټیفیکیشن کې بیوټیفیکیشن خالو په کار دی چې ستا یوت چې هغه تو بیوټیفای کې مای یوت په دې باندې بیوټیفیکیشن دا کو کولای شي چې تو یوت له ګراوندز جوړه په 15 کروڑ په یو ګراوند ځکه ګراوند والا 15 کروڑ باندې په بل ځکه ګراوند والا خو هغه ونه شو صرف په دیوال باندې هغه پیسې وچنګلې شوې او هغه وسوم ماشاءالله لکه کوم کونسلرانو په ټولې خپلې پوسټرې کړې بیوټیفیکیشن له وړې خپل رنګ ورکو نو راځم چې زما دویم کار چې اول خو د مقبرې دی بیا د هغې اصول دی بیا دویم کار زما د ګراوند دی چې زه خو د شریف له د ګراوند دپاره منډه وم دریم کار زما دا دی چې جنازګاه دی جي زمونږ دلته سیدو شریف کې لکه سیدو بابا جومات ته مونږ ټول د کوم چې په دې کې کنوینینټ مونږ ته یو دلته زمونږ زیاتره خلک چې دي هغه غریبانان دي نو د هغو انټري کول لکه داسې به کوم دي داسې کورنۍ به کوم دي تیر شوي تقریبا د اتو کالونو زه د هغو سره وابسته یم ما هغو یوازې نه دي پرېښودي یتیمانان دي نو د هغو رجسټرډ لکه زموږ وایي چې په زکات کې مونږ هغو نومونه انټر کړو چې هغو ته کم از کم زکات خو ته میلاویږي که نه د میاشتې که لږې پیسې ډېرې پیسې خو څه د سپورټ ورته میلاویږي د دې نه علاوه چې مهربان دیوار دی هغې اهتمام به زه کوم په هغې اهتمام به داسې کېږي چې په کمیونټي نه به زه د خلک لکه زما سره دا کوټ دی زما سره یو بل کوټ دی خو نوی دی زه به یم چې زما خو یو کوټ دی زما دا پوره دی خو دا بل کوټ راولم زما د یو بل غریب په کار شي نو زه به یو دیوال دی مهربان دیوار دغه دی نو هغې اهتمام به کوم په دې کې چې زمونږ الو ټماټر هم راتلی شي په دې کې زمونږ وړه هم راتلی شي په دې مهربان دیوار کې چې غریبانان یې چې د چا ضرورت یې چې هغه د هغه ځای نه علي بل راځو چې زمونږ اډمیشنز ته زمونږ په کالج کې جانسیب کالج کې اکثر کسان چې دي زمونږ سټوډنټان چې دي لسم پاس کی او هغه ته دغه نه میلاوي اډمیشن نه میلاويږي نو د هغو دپاره د شفټ دغه خو میرټ دومره تللی دی دومره تللی دی نو هغې په وجه باندې زموږ ماشومان چې دي لسم پاس کړي او بیا د هغې نه پس وایي کالج کې داخله نه میلاوېږي یا مزدوري وکړي یا مستري وکړو یا دغه وکړو نو د دې سره سره زه به دا کوشش کوم چې په کالج کې سیکنډ ټایم شفټ چې دی چې په هغې کې د سیدو شریف مکمل زه حصه والم هغه سیدو شریف د طالب علمان چې دي هغه به کې زه انټر کړم چې هغو ته قشانتي د ایجوکیشن نه کټ اف نه شي بل د هغو دپاره داسې د هنر زمونه کولاو کړم که فرض که د کمپیوټر یو دغه دي د یو لیب نو موږ په یو کلي کې هغه کولی شو چې یاره په دغه ټایم دی زموږ سره لیجر ټایم چې ورته وایي لکه زموږ د ماشومانو سره دی لکه کالج نه راشي د ټیوشن نه راشي بیا ورسره لږ ټایم میلاوېږي لږ ټایم میلاوېږي نو په هغه ټایم کې چې کم از کم هغه د کمپیوټر هغه سکلز چې دي هغه ته ورکړی کېږي د دې سره زموږ زنانه چې دي په کور کې د هغې له دستکاري سینټرز موږ کولاو کړو د هغې دغه شانتي لکه تاسو که په فارن کې وګورئ چې په فارن کې یو خپل لوکل باډي الیکشن هغه سیسټم جوړ کړی دی هغه داسې ده چې د ګبین دغه نه دي د چتۍ چې دا هم ورکوي چې د ګبین دغه تاسو ته میلاوېږي باکسز میلاوېږي نو زما هغه سیټ ته هم دغه دی چې زه په کورونو کې هغه د ګبین هغه باکسز چې دي هغه هم هغو له ورکړم چې هغه کم از کم لکه ګبین تاسو ګورئ څومره ګران دی ډېر زیات ګران دی نو یو زره معاش به ترې جوړ شي لکه د هغو د چرګ هغې کیسه نه کوم جي ګبین چې دی ماشاءالله ښه برابر پروفیټ والا کولی شي او دا په کور کې سړی دغه انکم سورس جوړېدی شي بل زمونږ جي که مسایل زه تاسو ته ووایم داسې ډېر شی دي ډېر زیات دي خو چې دا مسایل چې دي زمونږ سپورټس چې دی هغه مکمل ختم شوی زمونږ کلي چې دي د یو بل نه په ډفرنسز کې دي مونږ په ټل کې تقسیم شوي یو ټل دا دی یو ټل دا دی یو ټل دا دی نو د هغې دپاره ما یو دغه جوړ کړی آیډیا جوړه کړې ده چې پخوا به هغه ګیمونه کېدل رساکشي به کېده ورسره والیبال به کېدو زمونږ لوکل زمونږ د بیډمنټن به کېدو زمونږ د کرکټ میچونه به کېدل زمونږ به د هاکی میچونه کېدل نو زه ما داسې سیستم راکړی دی چې د شریف ون لجي او انشاءالله کوم به د اخره سره دا ټورنمنټ به داسې ارینج کوم چې په هغې کې به د محله وایس لکه اوس د بلال محله شوه او میاګانو چم شو د یو د بلال محلې ټیم شو یو د میاګانو چم ټیم شو یو د خونه چم ټیم شو نو دا چې یو غرون ته ځي نو د دې ناسته چې ده د یو بل سره راشي نو هغه قداوت او د یو بل سره نږدې کېده او مینه محبت د دې سره د ډېر زیات سیوا کېږي بل چې ایکسټرا مې پکې یو دغه کړی دی اکثر زه داسې وکړم زه مې یاره دومره سوچونه کومه
او دومره مې مقاصد دي چې زه نشم هغه بیان کولی د دې پورې بتلم چې سایکلینګ ریس چې دی سایکل هغه اوس چې تاسو وګورئ نو روډز داسې دغه شوي دی سایکل هم زموږ نه موږ شاته پاتې کړی دی او ګراني دومره رسېدلې ده پیټرول دومره رسېدلې دي چې لکه سایکل هغه کانسپټ دغه شوی دی نو ما وی دغه شانتې به محله وایز زه به یو روډ یو 3 کیلومتر روډ چې دی هغه به بندوم او پراپر به د هغې اډمیشن د دغه علم پرمیشن علم د اې سي نه د ډي سي نه به علم ورسره زه به د ریسکیو ټیمان چې دي هغه به ورځوم سایکلینګ مقابله به کوم د خیره سره په دې باندې کمیونټي بلډ اپ کېږي چې دا د هغه ټولز دي چې ته به کمیونټي بلډ اپ کولی شي اوس لکه منشور لکه ما تاسو ته خپل ټول وي د دې نه علاوه چې ډېر اهم شی ما په خپل دغه کې لیکلی دی چې میډیکل کیمپس داسې کسان چې د غریبانان چې دي هغه خپل علاج نشي کولی نو زما دا په خپل په فیوچر کې دا چې زه د خیره سره راشم د دې الیکشن نه پس زه به داسې کار کوم چې زه به هلته فري میډیکل کیمپس کولاوم په یو کلي کې په یو هفته کې ځکه چې ډاکټرز یې ماله دومره ټایم نه راکوي ځکه د دې لپاره به زه ډونیشن د کمپنیانو نه غواړم زه به هغه میډیسن نه غونډوم هغو له به فری میډیسن ورکړی کېږي نو زه هفته کې به صرف په یو کلي کې به یو هفته میډیکل کیمپ کوم چې زه ټولو ته ورسم ځکه چې ډاکټران هم چې زما دغه دا دی ایم دا دی مقصد دا دی او صرف دا دی صرف د دې لپاره نه چې د بیان په لفظ باندې دی صرف زه تاسو ته بیان کوم انشاءالله دا به پریکټیکلي کوم او اراده مې هم داسې ده اوس راځو چې 31 مارچ باندې 8 بجې په پولینګ سټیشن پولینګ سټارټ کېږي تر د 5 بجو پورې نو د هغې لپاره یو میسج تاسو مو سره باندې ورکوم چې زیاتره خلک داسې راشي چې سنټر سیټي د 701 702 703 704 705 707 709 بلاک فوټ چې د چایي نو د هغو برکلی چې برکلی سټیشن دی چې هغه به هغې ته ځي 706 والا چې په هغې کې باغ محله ده خونچم دی او بالیګرام دی هغه به رسي چې لاندې شاهي باغ محله کې دا میډل سکول چې دی او ورسره به سي د جنکو نمبر 2 ووډ کاسټ کېدو له ځئ نو 8300 ته لکه 8300 ته خپل د کارډ نمبر بغیر د سسپیس نه ولیږئ تاسو ته مکمل ډیټیل راشي چې زما ووټ بلاک کوډ په کوم ځای کې دی چې تاسو ته اسانتیا وي نو تاسو له به هلته چې لاړ شئ چې تاسو له به پرچیانې درکوي یو به د سپین پرچي درکړي سپینه پرچي چې ده د ووټ دا پرچي چې کومه ده هغه د میر ده ګرې چې دا څنګه چې زما د کوټ ته رنګ دی هغه د جنرال کونسلر ده د دې نه علاوه زیړه پاڼه چې ده هغه زمونږ د یوت ده او زمونږ شنه پاڼه چې ده هغه د کیسان ده او بیا پسې راځي پینک پاڼه یعنې کې ګلابي پاڼه هغه چې ده هغه د زنانه ده نو چې کله هم تاسو هلته ورځئ نو چې تاسو سره په ذهن کې چې موږ چا له ووټ ورکوو او کوم یو مستحق دی او کوم د خدمت قابل دی چې هغه ورته ووټ ورکوي او یو اخري کې ورته زه یو میسج ورکوم چې ما سیدو شریف ون والا ټول خلک زما پېژني دې پرې له خدمت ته ورکوي ووټ انشاءالله زه ما تاسو سره لوز دی څنګه چې مخکې خدمت کړی دی انشاءالله دې پرې به د هغې نه ډېر زیات کوم او زما انتخابي نښه چې ده هغه کتاب دی او ایز ا جنرال کونسلر سیدو شریف ون له ولاړ یم او زما د ووټ پرچي کلر چې کوم دی هغه ګرې دی یعنې کې سلیټي دی نو د دې ګراوند دغه نه چې عوامي پیغام والا ټیم په ما پسې راغی دا د خلکو د میسج د رسولو لکه دا دوی یو عظیم کار کوي چې د خلکو میسج چې دی هغه خلکو ته ډیلیور کړي چې آیا تاسو داسې کس منتخب کړئ چې هغه ستاسو په امیدونو باندې پوره برابر راوځي نو زه د عوامي پیغام ډېر زیات شکر ګزار یم چې هغو رالل او دلته یې زما د ویورس چې دي زما د میسج چې دی هغې تاسو ته زه ورسوم ډېر زمون قدردان دې زمون فرزند